أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آيات نمبر 99 دی آیتونو مبارکو کې هم الله جل شانه خپل قدرت بیانی چې د اسمان نه د اوبو او د باران الله فرمای د مونږ را نازلو بیا په دغه اوبو سره الله جل شانه فرمای مونږ د هر یو سیز زرعونه کو چې کله باران وشي نو دا باران د ځمکې د پاره آبادی ده چې کله باران وشي د باران د وجې نه د ځمکه زرخیزه شي دا چې کوم دې زرغونه په دې کې وشي شینګیر او ټوکیږي د دې اوبو د وجې نه د باران د وجې نه نو الله فرمای په دغه باران باندې په دغه اوبو باندې بیا مونږ تیغونه چې کوم دې راوټکو په هغې سره بیا میوې دغه ونې او بوټي میوې ونیسي او بیا دغه میوې پخې شي نو الله فرمایي دا ټول کارونه مونږ کو او په دغه باران باندې کو یعنی باران دا ورله سبب او ذریعہ ګرځو وهو الذي الله غزاد ته انزل چې نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبو نو دلته د اوبو الله فرمایي مونږ د اسمان نه نازل کړي دي او بل ځای کې الله فرمایي چې مونږ د وریځو نه نازل کړي دي أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الله فرمایي د وریځو نه د اوبو تاسو را نازل وای کو مونږ تر نازل او دلته الله فرمایي چې دا مونږ د اسمان نه دا اوبه نازل کړي دي نو لغت کې چې کوم دی اسمان د انسان نه بره کم څه شي هغې ته اسمان ویلی شي نو وریځ هم د انسان نه بره دې ته هم اسمان ویلی شي او عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې هم اسمان د پاسه یو غټ دریاب دی د اوبو الله جل شانه چې کله وغواړي د هغې نه چې کوم دی اوبو شپږم اسمان ته را نازل کړي څومره مقدار کې چې الله غواړي د هغې نه بیا پنځم اسمان ته بیا څلورم بیا دریم بیا دویم بیا ړومبي د هغې نه وروسته بیا وریځې ته راکوزي کړي او وریځه چې کوم ځای کې الله باران غواړي نو وریځې لکه د غلبیل په شان دی هلته کې دغه اوبو وچانګي نو دا د برې نه راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي اوس د انسان په ذهن کې دا راځي چې دا خو بخارات په بره باندې لړ شي د سمندر نه یا نور اوبو نه دا بخارات په بره باندې لړ شي هغه وریځ جوړه شي وریځ نه بیا اوبو دا چې کوم دی الله پاک راووري نو وی دا سمندرونه چې د حضرت نوح علیه السلام د طوفان نه مخکې نو
نوح علیه السلام چې کله طوفان راتلو نو د برې نه پې د اسمان نه اوبه راوورېدلې او ځمکې ته وې ته پسې مو اوبه راوکاږه ځمکې مو خپلې اوبه راوکاږلې نو چې کله طوفان ختم شو خلک ټول هلاک شو 2 دیا یا 3 دیا کسان پاتې شو نور ټول چې کوم مسلمانان نشو ایمان یې رانه وړو ټول الله ختم کړل نو بیا الله وفرمیل ځمکې ته ته خپلې اوبه واپس رانن باسه راون غاړه نو ځمکې خپلې اوبه واپس راکاږلې د اسمان هغه اوبه چې کوم دی په ځمکه پاتې شول د هغې نه سمندرونه جوړ شو نو دا سمندرونه چې کوم دي دا هم الله د اسمان نه دغه اوبه راورولي دي نو فرمایي الله وهو الذي الله هغه ذات دی انزل چې نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاخرجنا بیا مونږ را وکاږلي به په دې اوبو سره نبات کل شیء زرغونه د هر یو سیز یعنی هر یو سیز مونږ په دې اوبو سره را زرغون کو د دې ځمکې نه فاخرجنا بیا مونږ راو کاغل منه د دې تیغونو نه د دې زرغونې نه حذرن شینګې سبزي شینګې خو دغه تیغ چې کوم دی دا بیا تک شین شو راوخت غټ شو نخرجو مونږ راوباسو منه د دې شینګي نه د دې شین بوټي نه حبا دانې متراکبا یو بل د پاسه متراکبا د یو بل د پاسه نو په دې وږي کې چې دانې دا ټولې د یو بل د پاسه وي نو الله فرمایي چې په دې باران سره موږ تیغونه راوچت کړل بیا د دې تیغ نه خو چې کوم دی ښکلي بوټي شین جوړ کو او بیا په هغه بوټي کې د هغه بوټي نه الله وي موږ دانې یو پرله پسې دانې خو ترې راوکاږلي د یو بل د پاسه وي دغه دانې من النخل موږ راوباسو د کجورو نه من طلعها د هغې د ګونګانو نه قنوان غونچکونه د کجورو غونچکونه د هغې دغه ګونګانو نه بیا موږ راوکاږو دغه ونه ګونګان ونیسي دغه ګونګان اخر اړومبې کې کچۍ واړه واړي بیا وروستو الله دې له چې کوم دی طاقت ورکړي پخې شي نو دا بیا غټ غټ ګونګان جوړ شي او بیا ځمکې طرف ته راځوړند وي من طلعها د ګونګانو نه قنوان غونچکونه دانیتون چې نږدې وي ځمکې ته دانیتون چې نږدې وي ځمکې طرف ته دا نږدې وي کته را خواره شوي وجنات او روکاږو مونږ جنات باغونه من اعناب د انګورو والزیتون او د زیتون د خونه باغونه والرمان او د انارو باغونه مشتبهن یو شانتی مشتبهن یو شانتی نو انار ټول چې کوم دی په رنګ کې یو شانتی وي دغه رنګي انګور دا په رنګ کې یو شانتی وي غیر متشابهن خو یو شان نوي په خوند کې غیر متشابهن نو په رنګ کې خو یو برابر یو شانتی انارونه وي خو خوند د هر یو جدا جدا وي بعضې پکې تار وي بعضې پکې خواږه وي دغه رنګې انګورو کې بعضې خواږه وي بعضې تارو وي خو رنګ د ټولو یو شانتی وي نو مشتبهن یو شانتی وي غیر متشابهن خو په خوند او مزه کې جدا جدا وي انظرو تاسو وګورئ الی ثمره د دې میوې ته اذا اثمر په کوم وخت کې چې دا میوه وکړي دغه تیغونه لوی شي او بیا دې ونې جوړې شي بیا په کوم وخت کې چې دا میوه وکړي دې ته وګورئ وینعه او د دې پوخوالي ته بیا وګورئ په کچوالي کې دا میوه تروه وي او دا مری انخلي خو چې کله پخه شي دې کې خوږوالی الله پیدا کړي مټاس پکې پیدا کړي او بیا ډېره زیاته خوندوره وي ان فی ذلکم بېشکه په دې کې ستاسو دپاره لآیات ان فی ذلکم بېشکه په دې کې لآیات نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یؤمنون چې هغوی ایمان لري څوک چې ایمان لري دې ته ګوري نو یو قسمه ځمکه ده او په دې باندې چې کوم دی یو قسمه خاوره ده یو قسمه اوبه دي مرچکې او ټماټر دا د یو قسمه خاورې نه راخیږي مڼه او مالټه دا د یو قسمه خاورې نه الله پاک راخیږي یو قسمه اوبو باندې اوبه کېږي مالټه پکې تروه وي او دغه رنګې مڼه خوږه وي نیمبو تریو وي او مڼه او کیله وغیره دا چې کوم دی خواږه وي مرچکې تریخ وي او د هغې په مقابله کې ټماټر دي نو خواږي نو یو قسمه ځمکه ده او یو قسمه اوبو باندې اوبه کېږي خو الله د هر یو څیز جدا جدا رنګ او جدا جدا خوند ګرځولی دی په دې کې د مؤمنانو دپاره نښې دي د الله د قدرت چې انسان په دې باندې سوچ کړي وجعلو دي ګرځولي دي لله د الله دپاره شرکا الجن شریکان د جناتو نه
شریکان د جناتو نه ګرځولي دي وخلقهم او حال دا دی چې دا جنات الله پیدا کړي وخرقوا او دوی په دروغ جوړ کړي دي له د هغه د پاره یعنی د الله د پاره بنینا زامن وبنات اولونا بغیر علم بغیر د دلیل نه د مشرکانو هغه وی الملائکه بنات الله ملائکی چې دي د الله لونه دي او عیسایانو به عیسی علیه السلام د الله زوی دی يهوديانو به عزیر علیه السلام د الله زوی دی او بعضی ظالمانو هغه شیطان ته نسبت د خدای کړو چې د الله سره په خدای کې شریک دی د شر خدای دی دا نسبت یې ته کړو او بعضی مفسرین وایي چې دلته کې جن ته ځکه چې کوم دی شریک وي چې کوم سړی د شیطان منی او د شیطان په خوخه باندې چلیږي دا ګویا چې د شیطان عبادت کی د شیطان د خدای نسبت کی نو ځکه دلته جن مران شیطانان دي چې د شیطانان د الله سره په خدای کې شریک ګڼي وجعلوا او دوی ګرځولي لله د الله پاک د پاره شرکاء الجن شریکان د جناتو نه شریکان د شیطانانو نه وخلقهم او حال دادي چې الله پیدا کړی دي دوی لره د څومره شریکان چې دي د الله سره چې کوم دي جوړي دا الله پیدا کړی وخرقوا او دوی په دروغ جوړوي له د الله د پاره بنین زامن وبنات اولون د الله د پاره په دروغ جوړي بغیر علم بغیر د دلیل نه هیڅ قسمه دلیل ورسره نشته خدا ظالمان وی چې الملائکه بنات الله فرشتي د الله لونه دي عیسایان وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی بغیر د دلیل نه وی او يهوديان وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی نو دا بغیر د دلیل نه وی سبحانه الله پاک دی سبحانه هغه پاک دی د دینا وتعالى او اوچت شان والدی د دینا سبحانه پاکی د هغه لره د دې خبرونه زامنونه د لونونه څومره د نقصان صفاتونه چې دي د ټولونه الله پاک دی وتعالى او اوچت عما د هغه نه یصفون چې دوی بیانې د دې چې کوم خبرې بیانې د الله شات نه ډیر اوچت زامن خدا هغه شاته لپاره پکار دي چې هغه په آینده وخت کې محتاج کیږي چې زه بیا د ګټي وټي نه منو زامن براله ګټي راکی براله یا زه به بیمار شمه زه به ناجوړه شمه زه به کمزوري شمه دا زامن به زما د لپاره سحاره جوړیږي دی مې ډاکټر لبوزي دی براله خدمت کی نو الله خو د بیمارۍ نه هم پاک دی الله د کمزورۍ نه هم پاک دی یو سړی زامن د دې لپاره ډیر غواړي چې سره مې جنگ جګړه شي دا زامن برا سره کوم دی امداد کوي نو الله خو پارچا باندې اسیم زور ور دی نو الله د ټولو خبرونو پاک دی نو الله د زامنو ضرورت نشته دی د لونو ضرورت وته نشته دی سبحانه هغه پاک دی د دینا وتعالى وچت عما د هغنا يصفون چې دی بیانې د هغه خبرونه الله وچت بديع السماوات پړم بيزل پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکه ان يكونوا څنګه بوي له د هغه د پاره ولد اولاد ولم تكن له او نشته د هغه لپاره صاحبه بیبي الله د پر اولاد نشته دی او دلیل دا دی چې د چا بیبي ویني اولاد به کیږي د خزو د خاوند د ملاپ نه اولاد پیدا کیږي الله بغیر د دینوم پیدا کوي شو عام قانون دا دی چې کله خزو خاوند سړی وادوږي غیر ورستو بیا د اولاد سوالږي الله ولا اولاد ورکی نو د الله د پر بیبي نشته دی نو اولاد به د کم ځای نه راشي وخلقا او الله پیدا کړلی کل شیء هر یو سیز وهو بكل شیء علیم او هغه په هر یو سیز باندې پوهه دی ټول ارس الله پیدا کړیم دي او په هر یو سیز علم د الله سره دی په د کائنات په ذره ذره باندې د الله علم دی یو ذره په کائنات کې د الله د علم نه بهر نشته دی ذالکم الله دا صفات والا الله ربکم رب تاسو دی لا اله نشته دی بالمعبود الا هو سوا د هغه نه خالق كل شيء پیدا کون کې خالق ته هر یو چیز دی فاعبدوه تاسو عبادت وکړئ د هغه او هو على كل شيء وکیل هغه په هر چیز باندې کارساز دی د هر چیز جوړونکی دی کارساز دی او هو الذي الله غزاد دی
انزل من السماء جنازل کړي دي اسمان نه ما ان اوبو فاخرجنا بیرا اوکاګلی به په دې اوبو سره نبات کل شیء د هر شي زرغونه فاخرجنا بیا موږ را اوکاګل فاخرجنا بیا موږ را اوکاګل منه د دې زرعونینا حضورا شین بوټي نخرجو چې موږ را وباسو منه د دې شین بوټي نه حبا دانا متراکبا یو بل د پاسه ومن النخل او موږ را وباسو د کجورو نه من طلعها د هغې د ګونګانو نه قنوان غنچکونه د کجورو دانیتن چې نږدې وي ځمکې ته وجنات او موږ را وباسو باغونه من اعناب د انګورو نه والزیتون او د خونو والرمان او د انارو باغونه مشتبها چې یو شان دی وي په رنګ و غیر متشابها او یو شان نوي په خوند او مزه کې مشتبها چې یو شان دی وي په رنګ و غیر متشابه او جدا وي په خوند او مزه کې انظروا تاسو وګورئ الی ثمره د دې میوې ته اذا اثمر په کوم وخت کې چې دا میوه وکړي وینعه او د هغې پوخوالي ته وګورئ چې کوم وخت کې میوه وکړي نو دغه ټایم کې ورته وګورئ دا کچه وي دې کې لا خوند نه وي تریو وي مریخه پکې وینعه او د هغې پوخوالي ته وګورئ یعنې د پوخوالي په ټایم کې ورته وګورئ نو د پوخوالي په ټایم کې پکې بیا الله ښکلی خوند راوستی وي او انسان ډېر په شوق سره خوړلی شي ان فی ذلکم بېشکه په دې کې ستاسو دپاره لآیات نښې دي لقوم هغه قوم دپاره یؤمنون چې هغوی ایمان لري وجعلوا دوی ګرځولي دي لله د الله دپاره شرکاء الجن د جناتو شرکا د جناتو شریکان د جناتو نه د شیطانانو نه شریکان څنګه دي یعنی دی د شیطان منی او حضرت ابراهیم علیه السلام هم چې الله پاک ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته وصیت کوي نو ورته وی یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت لا تعبد الشیطان ای زما پلار د شیطان عبادت مکوه هغه د شیطان عبادت نه کوو خو د شیطان په خوخه باندې چلیدو نو دی کې وته مطلب دا د شیطان عبادت کی چې څوک د الله په خوخه نه چلیږي د شیطان په خوخه چلیږي نو مطلب دا دی چې د شیطان عبادت کی په حقیقت کې هغه د شیطان عبادت نه کو یعنی هغه د بوتانو عبادت کو خدا د شیطان وینا او د شیطان په وینا باندې چلیدو د دې وجه نو د ابراهیم علیه السلام فرمایل چې یا ابت لا تعبد الشیطان ای زما پلاره ته د شیطان عبادت مکوه لا تعبد الشیطان ته د شیطان عبادت مکوه نو دلته کې هم کو څوک د شیطان په خوخه باندې چلیږي نو دا داسې دی چې لکه دا شیطان دی د الله سره په خدایۍ کې شریک کړي وجعلوا او دی ګرځولي دی لله د الله دپاره شرکاء الجن شریکان د شیطانانو نه وخلقهم او حال دا دی چې دی هم الله پیدا کړي دي وخرقوا او دوی په دروغه جوړوي له د الله دپاره بنین زامن و بنات اولونه بغیر علم بغیر د دلیل نه سبحانه پاکي د هغه لره وتعالى او چت شان د هغه عما د هغې نه یصفون چې دوی بیانوي دې چې کوم شان بیاني الله شان ډېر اوچت دی د خبرونه اته نه د زامنو ضرورت شته نه د لونو ضرورت شته بدیع السماوات په ډومبي ځل پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې انا یکون له ولد نو څنګه به وي له د هغه دپاره ولد اولاد ولم تکن له او نشته د هغه دپاره صاحبة بیبي وخلق كل شیء او هغه پیدا کړی دی هر یو څیز وهو بكل شیء علیم او هغه په هر څیز باندې پوهه دی ذلکم الله ربکم دا صفات والا الله رب ستاسو دی لا اله نشته دی بالمعبود الا هو سوا د هغه نه خالق كل شیء خالق ته هر یو څیز دی پیدا کوونکی د هر یو څیز دی فاعبدوه تاسو عبادت وکئ د هغه وهو على كل شیء وکیل او هغه په هر یو څیز باندې کارساز دی وهو الذي الله هغه ذات دی انزل من السماء چې نازل کړي دي د اسمان نه ماء اوبه فاخرجنا بیا موږ راوکاږلي به په دې اوبو سره نبات كل شیء زرغونه د هر یو څیز فاخرجنا بیا موږ راوکاږل منه د دې زرغونینا خضرا شین بوټي نخرجو موږ راوباسو منه د دې شین بوټي نه حبا دانا متراکبا
یو بل د پاسه ومن النخل مونږ راوباسو د کجورونه من طلعها د هغې د ګونګانو نه قنوان غنچکونه دانیتون چې دا غنچکونه نږدې وي ځمکې ته وجنات او مونږ راوکاږو باغونه من اعناب د انګورونه والزیتونه او د خوننا والرمان او د انارونه مشتبها چې یو شان دی وي په رنګ کې وغیر متشابه او جدا جدا وي په خوند او مزه کې انظروا تاسو وګورئ الی ثمره د دې میوې ته اذا اثمر په کوم وخت کې چې دې میوه ونیسي دغه ټیم کې ورته وګورئ چې په کوم وخت کې دا کچوي وینعه او د هغې پوخوالي ته وګورئ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بېشکه په دې کې نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یؤمنون چې هغوی ایمان لري وجعلو دي ګرځولي دي لله د الله دپاره شرکاء الجن د جناتو نه شرکا یعنی د شیطانانو نه شریکان وخلقهم او حال دا دی چې دوی ټول الله پیدا کړي دي وخرقو او دوی په دروغه جوړ کړي دي له د هغه دپاره یعنی د الله دپاره بنی نظامن و بنات اولونه بغیر علم بغیر د دلیل نه سبحانه پاکی د هغه لرا وتعالى او چت شان د هغه عما د هغه نه یصفون جدي بیانوي بديع السماوات په لومبي ځل پیدا کوونکي د اسمانونو والارض د ځمکو دی ان یکونو څنګه به وي له یکونو د هغه دپاره ان یکونو څنګه به وي له د هغه دپاره ولد اولاد ولم تکن له او نشته دی د هغه دپاره صاحبه بیبي وخلق كل شيء او هغه پیدا کړی د هر یو څیز وهو بكل شيء عليم هر یو څیز باندې پوهه دی ذالکم الله دا صفات والا الله ربکم رب ستاسو دی لا اله الا هو نشته دی بل معبود سوا د هغه یعنی د الله نه خالق كل شيء خالق د هر یو څیز دی فاعبدوه تاسو عبادت کوئ د هغه وهو على كل شيء وکیل هغه په هر یو څیز باندې کارساز دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين